د خور دا ویډیو ګوره ډېر درد دی پکې، ډېر فریاد دی پکې، ډېره ژړا ده پکې، ډېر غم دی پکې. تاسو دا ویډیو ګورئ، بیا دوه درې خبرې کوو. مجبوره یو خلکو ویدان په خوښۍ چې تېر کړو، موږ په زړه تېر کړو. امداد ابو می بیمار ده، موږ چې پیسې نشته، امداد ورسره امداد وکړه، پیسې نشته ورسره. جی السلام علیکم ورور، شویو برابرو. جی دا دویو ته وګوره، دا ستنو ته وګوره. جی موږ خاوند بیمار ده که نه، ډېر سخت بیمار ده. په دویو او په ستنو باندې ستړي هلاک سلو. واړه ماشومان مه دي. اول وده ته تریخي مسله، بیا ډاکټرانو وویله چې دا تریخی به در باسو، دا تریخی به یې درې کو، فریشن به ورکو. موږ هغه وس ونه چې دنه موږ دا تریخی باسلی و. اوس دویو او په ستنو باندې مه ګزاره کوله. اوس گزاره ختم سله. د خراب اسلی ګردې، اوس ګردې چې د خراب اسلی 24 غنټې میتازو نه لای ورته لګېدلي، په کټ باندې ورته پروت دي، چغې ویي. واړه ماشومان مه دي، واړه ماشومان کریژ ورته کوي، دا یې جلا کریژې کوي. موږ هېڅ وس نسته چې موږ په ده علاج وکړو. وړه وړه ځان بچه مه ده، سخت مجبوره یو. خلکو عیدان په خوښۍ چې تېر کړو، موږ په زړه تېر کړو. دې نه بعد داسې یو چې ښځه مېړه خودکشۍ ته تیار و. واړه ماشومان مه دي، هغه جلا چغې ویي، پلار یې جلا په سخت بیمارۍ چېرته پروت ده. اوس دوره وس موږ نسته چې ده ته موږ لا دا ستنې رارو، لا دا ګولۍ ورته رارو. دوره یې مجبوره کړو چې دې نه بعد له خپله لاسه خودکشي کوو. چوره چې دا موږ ویډیو چو ګوري، موږ سره د الله رضا دپاره امداد وسي. چوره ما خویندې او وروڼه دي، ټول دې موږ سره الله رضا دپاره امداد وکړي. موږ ډېر مجبوره یو. له خوښۍ دا ویډیوګانې څوک نه جوړوي، خاص له مجبورۍ یې جوړو چې موږ سره د الله رضا دپاره امداد وسي. موږ ډېر سخت مجبوره یو. ډېر سخت پلار بیمار ده، واړه ماشومان ورته زاړي، دا یې جلا چغې ورته وایي. په حدیث مبارک کې راځي، وی چا چې د یو انسان زندگی بچ کړه، هغه تمام انسانیت بچ کړو. څوک چې د یو مسلمان په حاجت کې وځي، حدیث مبارک کې راځي، او د هغه حاجت پوره شو کو پوره نه شو، خو لکه ته د هغه په حاجت کې ووتلې، الله جل شانه به دغه انسان 2 حاجتونه پوره کړي. او حدیث مبارک کې راځي یو حاجت په دنیا کې کافي شي، او 2 حاجتونه به الله جل شانه په جنت کې ورته مرتبه او درجات بولن کړي. عزتمند مسلمان، دا ډېره سخته مرحله ده. الله جل شانه دې موږ وساتي، لیکن دې خور سره همدردي وکړئ، دې رور سره غم وکړئ، دې رور سره د خپل وس موافق تاسو امداد وکړئ. ځکه چې کم زما داسې مسلمانان وروڼه دا ویډیو ګوري چې هغوی استقامت ولدي او الله جل شانه د څه ناڅه مال ورکړی، نو هغې نه دې څه ناڅه دې خور سره مرسته وکړي، دې رور سره دې مرسته وکړي. د هغوی نمبر زه هم ورکوم، د هغوی سره به تاسو رابطه هم وکړئ. او کم ملګري چې دي هغوی غریبانان دي، بې وسه دي، دیاړیمار دي، نو هغوی ته دا درخواست دی چې هغوی د ویډیو د الله د رضا دپاره شیر کړي. ځکه د هغه سره هم ملګرو کې کم ملګري چې اوس فیسبوک کې، نو هغې کې به داسې ملګري چې دې خور سره به مدد وکړي، مرسته به ورسره وکړي، نو الله جل شانه به د هغې په مدد سره ستاسو الله جل شانه درجات بلند کړي. الله مو خوشحاله ساته، الله مو آباد ساته، لیکن دې خور سره الله د رضا دپاره امداد وکړئ. دغه نمبر دی د فرزانې بیبي په نوم باندې اکاونټ د ایزي پیسه ده. تاسو د الله د رضا دپاره دې سره مدد وکړئ. دا د لکي مروت دي، او ما ته ویلي چې موږ له یو ویډیو سازه که، نو د الله د رضا دپاره تاسو مدد وکړئ. الله مو خوشحاله آباد ساته. ستاسو 10 روپۍ 100 روپۍ 200 روپۍ به د انسان زندگی بچ کړي. دی به تاسو اپریشن کې، لیکن دغه دویانې هم تاسو وکتلې هر څه، او ډېر غریبانان دي او بې وسه دي،
الله جل شانه به تاسو له ډېر درکړي. الله جل شانه فرمایي تاسو ما څخه قرض حسنه جمع کړئ، وان تقرضوا الله قرضا حسنا، تاسو ما څخه قرض حسنه جمع کړئ زه به تاسو له بیا د 1 روپۍ په بدله کې فله اجر امثالها، تاسو له به زه 10 روپۍ مطلب 10 چنده به تاسو له زه به اجر در کوم او 10 چنده به د هغې تاسو له ثمره زه به در کوم. نو الله جل شانه هم کامیاب او کامران کا الله د رضا دپاره اوسئ. امدا وکړه. جزاک الله خیر.